سلام علیکم خراغلاس یو ځلې بیا چې کوم تاسو ته پته ده زمان پارک نه چپ چاپیره بلها پولیس چې کوم دی نو څه شو راټول شو او زمان پارک یې مکمل طور پر چې کوم دی نو قبضه کو زمان پارک ته چې کومه دوه مین لارې وي نو هغې مکمل طور پر بندې کړي یعنې دوباره د عمران خان د ګرفتارۍ یو منصوبه راوړنه کیدای شي زما دا ویډیو وروسته اپلوډ شي او هغه مخکې ګرفتار کړلی شي یعنې دا خبرونه په ټولو چینلو باندې چلیږي یعنې مکمل په ټوله دنیا کې دا هیډلاینز اوس جوړ شوي دي تاسو ته پته ده خو د دې نه مخکې عمران خان ډېر د عقلمندۍ یو کار وکړو چې څه د عقلمندۍ یو کار یې وکړو چې د هغې فایده پی ډي ایم ته میلاوېده خو پی ډي ایم ته به اوس نه میلاویږي تاسو ته پته ده په تیر شوي ځل باندې خلکو چې کوم دی نو ریاکشن کړی و په هر ځګي باندې اټیکس کړی خو عمران خان دې ځل له یو اهم پیغام د ګرفتارۍ نه مخکې جاري کړو ګوره چې په هغه ځل هغه شانتي کار کړی خو دې ځل له خبردار ګوره چې هغه شانتي کار ونه کوي ځکه چې د دې فایده ګوره مکمل پی ډي ایم ته ځي او په عمران خان باندې د عمران خان په پارټۍ باندې مکمل طور پر بین لګېدی شي تاسو ته پته ده چې د عمران خان په پارټۍ خلاف چې کوم دی نو باقاعده کیسز را جمع کېږي چې تر دې پورې په دې بین ولګي او دا بین کړی چې د حکومت دغه سازش دی حکومت غواړي چې عمران خان د مخې نه هټو عمران خان یو اهم پیغام ورکړو په هغې باندې به هم خبره کوو ویډیو د سره د هغې نه مخکې لایک هم کوئ په کمنټ کې را سره خپل رایه هم شریک کوئ او ویډیو د سره چې څومره کېږي هغومره شیر کوئ اوس راځو تاسو ته پته ده چې ولې دا ګرفتاري کېږي او آیا د عمران خان چې کوم سیاست دی هغه به مکمل طور پر ختم کړلی شي د عمران خان پارټي عمران خان به چې کوم دی نو مکمل طور پر ختم کړلی شي که نه نو د ټولو نه اول خو دغه چې کوم سوال دی نو بالکل داسې پاسبل نه ده ځکه چې عمران خان ایز ا ټرو لیډر دی ټرو لیډر داسې دی چې د نور لیډرشپ پیدا کړی دي د عمران خان پارټي د سره چې کوم دی نه نشي ختمېدی ځکه چې هغه د ټولو نه مقبول ترینه پارټي ده او د ټولو نه یعنې 70% خلک چې کوم دی یعنې هغه غواړي چې زه د عمران خان ورپسې شم او عمران خان چې کوم دی نو سپورټ کوه نو 80% خلک 30% خلک خو چې کوم دی نو هغه په خلکو حکومت او دغه نشي کولی نو دا خبره خو چونکې بالکل نه منلو خبره ده اوس تاسو ته پته ده پی ډي ایم والا ویلي دي چې یاره په زمان پارک کې چې کوم دی نو 50 پورې کسان چې کوم دي دهشتګرد ناست دي چې هغو چې کوم دی په جنه هاوس باندې حمله کړې وه او داسې د پولیسو په نور حساس ځایونو په آرمي په حساس ځایونو یې حمله کړې وه نو لهذا د هغه ځایګي چې کوم دی نو مونږ تلاشي اخلو عمران خان د ټولو نه ولې وي چې بالکل تاسو اجازتنامه راوړئ او راشئ ګرفتار او راشئ چې کوم دی نو د دې ځایګي انویسټیګیشن وکړئ د دې ځایګي کې چې کوم دی څه قسم کاروایي تاسو کولی شئ وکړئ د ټولو نه اول دویم یې ورته دا وي چې زه ګوره بالکل د آرمي خلاف نه یم د آرمي یا پوج زما داسې دی چې لکه د بچو غوندې زه د هغو دغه کوم یعنې یو سړی بچي ته قارېږي یاره یو څیز ورته ښایي چې یاره دا څیز مه کوه داسې مه کوه نو زه چونکې په هغه ځای زه دا نه غواړم چې زما آرمي چې کوم دی نو هغه بدنامه شي او زه د آرمي خلاف یعنې بالکل زه خپل آرمي مضبوطول غواړم زه د خپل آرمي خلاف ما نه خبرې کړي دي صحیح شوه که یو کس دوه خبرې کوم نو هغه داسې ده چې په هغو کې هغه تنقیدونه شته نو زه یې ځکه کوم لهذا ټول آرمي بدناموم نه د ټول آرمي خلاف زه چې کوم دی نو داسې سازشونه کوم او هغه بار بار ویلي دا کومه اټیک چې شوی کومه ریاکشن چې د عوامو ورکړی د هر څه چې کوم دی تسنس کړي نو د دې هغه وایي چې زه بالکل خلاف یم د دې یو قسم څیزونو چونکې ما ته پته وه زه ګرفتار شوم عوام بیا په خپل کنټرول کې نه نو لهذا دې ځل دوباره عوامو ته وي چې ګوره چېرته د پوج یا داسې په حساس ځایونو یا داسې په ځایونو چې هغې ځای کې چې کوم دی نو قانون ته نه الاوډ کړي هلته کې اټیک ونه کوي حمله ونه کوي ځکه که نه د دې به ټوله فایده چې کوم دی نو پی ډي ایم ته راشي پی ډي ایم غواړي چې په دویم ځل دا ګرفتار شي او عوام هم هغه شانتي ریاکشن وکړي او بالکل عمران خان او د عمران خان پارټي چې کوم دی نو په څه کې واچوي تاسو ته پته ده بالکل چې کوم دی نو هغه په مشکلاتو کې واچوي نو عمران خان وایي چې دې ځل به دا کوشش د سره نه کوئ بالکل پر امن احتجاج په پر امن طریقې سره به تاسو خپل حق او رایټ غواړئ که خبردار که چا دا څیز هم وکړو نو د هغې سره چې کوم دی نو موږ ټول چې کوم دی نو په خطر کې اچولی کېږو نو په تېر شوي ځل خو چونکې ما ته پته نه وه نو لهذا په دې وجه باندې دغه څیزونه شوي وو یو خو دا خبر دی دویم یې دا ویلي چې بالکل زه د آرمي خلاف نه یم د آرمي چې کوم دی نو چې څه قسم دغه کوي کاروا کوي زه باقاعده هغه چې ویلي دا کومه ټیکس چې وي هغې ویل چې په دې کې زما سره ثبوتونه هم راسره دي چې د مختلف نور ایجنسیانو خلک په دې کې انوالو او هغو غوښتل چې دا پوج او عوام په خپل منځ کې وجنګوي نو لهذا هغه هم سازشونه دي د هغې زما سره وایي ثبوتونه هم پراته دي زه به هغه باید باقاعده په عدالت کې او په دې څیزونو کې پیش هم کړم نو دې ځل چې کوم دی نو باقاعده ټول زمان پارک بلا پولیس رینجرز دوباره راغلي دي اوس چې کوم دی نو زما خیال دی هلته کې به تلاشي اخیستې کېږي چې هلته کې څوک دی او څوک چې کوم دی نو به ګرفتارۍ نو په هغې باندې به هم اپډیټس راځي خو دا نننۍ اپډیټس ویډیو ته سره ځکه مخکې ته شیر کوي چې هسې نه دوباره پوج او عوام یو بل سره ورشي او د عمران خان چې کوم میشن دی او سوچ دی هغې ته نقصان ورسي نو لهذا دغه عمران خان یو پیغام ورکړ چې دا پیغام د سره ټولو سره شریک کوي په اخر کې خپلو شریک باندې اجازه وکړئ